یو بل ته خیرې مه کوئ. دا منع نبی علیہ السلام کړې ده. ځینې کسان وایي که نه وایي زه د فلانه خبرې نه د فلاني کار نه مور منع کړیم، څوک وایي پلار منع کړیم، څوک وایي استاذ منع کړیم، مشر منع کړیم. یو بل ته خیرې کولو نه مونږه خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي وو. خیرې بدې ردې لعنت کنځل یقینو کوي الله دې زمونږ او ستاسو ټول جرمونه او ګناهونه مونږ ته معاف کړي. کم باب هم چې راواړو حدیثونو کې یا په دې خپل شریعت کې خپل دین کې کم باب هم راواړو، کم باب نو دا هغه باب په هکله داسې خبرې مخې ته راشي چې زما غونته کس د خپو نه ځمکه وتښتي. ماله داسې هم شکایتونه راځي، دا نیکونه نه دي، نیکونه چې د نواسو څه دي، نیکونه دي. د دې په هکله شکایت راځي چې استاد جي تا سره کینیم، ای وایي چې د سره کینی بس دا به ټول دین به زده وي. وایي تا سره کینیم او کور کې وی زنانو ته هغه پاش کنځل کوي. نو ګوره یو هغه دور و که نه چې مشر به رالو نو ګیله به یې وکړه، وي استاد جي دا وړوکی تا سره سبق وایي او دی کور کې کنځل کوي، دی دا وایي دی هغه وایي. نو هغه ګیله لږه په ځای وه که تاسو ویښ یئ که نه ما ته پام دی. مشر به رالو نو د چا ګیله به یې وکړه؟ د کشر. اوس صاحب کشر راځي او هغه د مشر ګیله کوي، وایي جي دا مشر کور کې وایي ډېر خراب کنځل کوي او زنانو ته کنځل کوي وي. نو راځئ باب خاص هم د دې بدو ردو لعنتونو کنځلو وی وینا په هکله شروع دی. نن احادیث اورو چې څه وایي زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نن لومبنی حدیث چې کوم ویلی کېږي هغه دا ده چې یو بل ته خیره مه کوئ. 1554 نمبر حدیث شریف دی، 1554 نمبر. وعن سمرة بن جندب رضی الله تعالی عنه قال، سمرة صحابی دی چې د جندب زوی دی، سمرة ابن جندب، الله تعالی دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، زما ستاو د ټول امت د طرفه دې الله پاک بهترینې بدلې ورکړي. قال سمرة رضی الله عنه ویلی دي، فرمایلی دي، قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دي، ارشاد فرمایلی دی، لا تلاعنوا بلعنت الله، لا تلاعنوا بلعنت الله، په یو بل باندې د الله لعنت مه وایئ. مطلب دا چې بل سړی بل ته وایي نعوذ بالله تا د خدای لعنت، داسې مه وایي. چا منع کړي؟ پیغمبر علیه السلام، چې په کوم پیغمبر زموږ ایمان نه به وایو انشاءالله تر مرګه پورې به دا ټکي انشاءالله زموږ د خولې نه وځي. ولا بغضبه، او داسې مه وایئ یو بل ته چې تا د خدای غضبي، د خدای په غضب اخته شي، داسې ټکي به هم نه وایي، دې نه منه. د خدای په قهر ولګي، دې نه منه. ولا بالنار، او نه یو بل ته د جهنم د هور خیرې وکوي. خدای دوزخ کې وسوځوه، د دوزخ په اور وسوځي ستی شي. د دې درې واړو خیرو نه، لعنت نه، غضب نه، د جهنم په اور د ستی کېدو نه نه صرف منع راغلی ده، دا نه صرف ویل ناجایز دي بلکې لویه ګناه ده، سخته ګناه ده.